مسلمون. سورة آل عمران کی چې څلور حصے و 3 حصے وی او 4 خبرې وی پکې. اولنۍ حصہ پاغې کې 3 بابونه 3 سبقونه او په هر سبق کې شپږ خبرې وی. دا حصہ دا باب یا دا سبق چې د 28م آیت نه شروع شوی و، په دې کې الله تعالی شپږ خبرې ذکر کولې. 5مه خبره کې موږ شروع کړې وه چې په هغې کې الله تعالی د حضرت عیسی علیه السلام تفصیلی حالت ذکر کو چې عیسایان د نبی علیه السلام خواله راغلي و د مناظرې په نیت باندې، او هغو دا عقیده وه چې حضرت عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی، او حضرت عیسی علیه السلام په باره کې د هغو دا عقیده وه چې هغه خدای دی او موږ د هغه بندگی کوو. الله تعالی د هغې تفصیلي جواب ورکو چې د حضرت عیسی علیه السلام شجره نسب او د هغه خاندان ته وګوره چې هغه خپل خاندان لري، نسل لري، او د هغه د مور کمزورۍ ته وګوره او د هغه د نیا کمزورۍ ته وګوره. چا چې د هغه تربیت کړی دی، د حضرت مریم تربیت، د حضرت عیسی د مور تربیت چې چا کړی دی، د هغه عاجزي او فریاد هغه واوره. دا ټولې خبرې ذکر شوي چې الله تعالی حضرت عیسی بني اسرائیلو ته پیغمبر جوړ کړو او هغه له معجزې ورکړي، هغه خلکو خواله رالی، دعوت د توحید ورکړو. په هغه وخت کې چونکې کثرت او زیاتوالی د یهودو، نو د دې وجې نه یهود د هغه سره په دشمنۍ شو او یهود د هغه سره چې دی نو په اختلاف شو، او دغه وجه ده چې هغو سازشونه چې دی نو شروع کړل چې کله هغو ته دا محسوسه شوله چې یاره زمونږه حضرت عیسی علیه السلام د وجې نه چې باقي کوم حکومت دی نو هغه هم ختمیږي. د یهودو په هغه زمانه کې عالمي حکومت نه و، عالمي حکومت د هغو ختم شوی و، خو په څه ځایونو باندې د هغو حکومت و. نو د دې وجې نه هغه د حضرت عیسی علیه السلام شهرت ولیدو او د هغه د وجې نه د خلکو متاثره کېدلې ولیدل. نو د هغه وخت چې کوم بادشاه هغه ته رپورټ پیش کو، هغه ته ویلې چې دا سړی زمونږ د دین دپاره هم دشمن دی او دا سړی چې دی نو ستا حکومت ته هم خطره ده. هغه د حضرت عیسی علیه السلام د گرفتارولو حکم وکړو او حضرت عیسی علیه السلام د خپلو ملګرو سره په یو ځای کې په یو کور کې دی لاړل او هغه ځای کې حضرت عیسی محاصره نو حضرت عیسی علیه السلام خپلو ملګرو نه دا مطالبه وکړه چې زما اوس څوک مدد کوونکی شته که نه، دا وخت چې دی نو ستاسو زما سره د مدد کولو دی. دلته الله تعالی هغه واقعا چې دی نو ذکر کړې ده چې کله حضرت عیسی د هغو نه دا مطالبه وکړه، خو قرآن کریم دومره حده پورې چې دی نو بیان کړی دی چې حضرت عیسی علیه السلام د ملګرو نه مطالبه وکړه. بیا د هغې نه وروستو الله تعالی حضرت عیسی آسمان ته خیجولی په انجیل کې، او بیا د انجیل چې کومې نسخې دي نو په هغې کې بیا د حضرت عیسی علیه السلام د قتل چې څومره تفصیلي واقعه ده هغه ټوله ذکر کړې ده، ځکه چې د هغو په عقیده او په نظریه کې خدا دی چې حضرت عیسی علیه السلام چې دی نو وجلی شوی دی، شهید شوی دی. خو بیا دلته چې کوم دی نو 2 ډلې دي، یوه د یهودو ده او یوه د عیسایانو ده. یهود هم په دې باندې قایل دي او هغه هم وایي چې حضرت عیسی وجلی شوی دی، عیسایان هم وایي حضرت عیسی وجلی شوی دی،
خو د دې دواړو عقیدو په منځ کې فرق دی. یهود حضرت عیسی علیه السلام نعوذ بالله یو دروغجن سړی ګڼي، حتی دا د هغو په کتابونو کې ورته دجال ویلی. نو هغه وایي چې حضرت عیسی منګه وژلی او په دې باندې فخر کوي. او د عیسایانو چې کومه عقیده ده هغه یې وایي چې حضرت عیسی وژلی شوی دی، خو د هغو نظریه بیا په دې کې بدله ده، جدا ده. هغه وایي حضرت آدم علیه السلام نه غلطي وشوه او د هغې غلطۍ د وجې نه ټول انسانیت په خطره کې شو، چې حضرت آدم بوټی وخوړو، انسانان د جنت نه راووتل او هغه دغه رنګې چې دی نو په خپلو کې په اختلاف شو، جنگ جګړې او بغاوت شروع کو. حتی دا چې د الله تعالی د کم رحمت چې کم صفت دی هغه په جذبه کې رالی، نو د هغه رحمت د وجې نه الله تعالی خپل زوی پیدا کو، حضرت عیسی یادی. او د هغې نه وروستو حضرت عیسی علیه السلام صلی الله تعالی د لوز وکړو چې ته به د دې خلکو دپاره قرباني ورکې، او قرباني د خلکو دپاره دا ده چې ته به پانسي کېږي، او ستا د دې قربانۍ د وجې نه د خلکو تیر ګناهونه، راتلونکي ګناهونه دا به ټول چې دی نو کفارۍ او معاف کېږي به هغو ته. ستا دا شهادت به هغو ته چې کوم دی نو کفارۍ، د هغو دپاره به کفارۍ. دغه وجه ده عیسایان اوس هم دا نظریه او عقیده لري چې تاسو زمونږ په دین د نصاراو کې داخل شئ نو تاسو به چې کوم دی نو الله تعالی معاف کړي مخکني او وروستني ټول ګناهونه، دا به دله معاف کړي. ځکه چې الله تعالی چې دی نو حضرت عیسی علیه السلام څخه دا لوز کړی چې ستا په دې شهادت باندې به دا ټول خلک زه معاف کړم. او دا په نن سبا زمونږ په دې ملک کې د دې پرچار وسم کېږي، په څه سوچ باندې، په څه چل او لالچ باندې خو کېږي. لکه ټکسلا کې یو هسپتال دی، په هغې کې چې کوم پرچی مریض ته ورکړی کېږي نو باقاعده په هغه پرچی باندې شاته دا ټولې خبرې لیکلي چې زمونږ په عیسایت کې داخل شه، نو زمونږ چې دی نو خدای هغې حضرت عیسی ته خدای وایي زمونږ خدای اسم قرباني ورکړې ده، ستا ټول ګناهونه به چې دی نو معاف شي. به هر حال د هغو دغه نظریه ده. خو قرآن کریم د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې راتلونکو آیاتو کې بیا د هغې وضاحت کوو چې دا ښکاره اعلان کړی دی چې حضرت عیسی وفات نه دی، بلکې هغه الله تعالی اسمان ته چوت کړی دی. فلما احس عیسی، پس هر کله چې محسوس کو عیسی علیه السلام منهم د دغه خلکو نه الکفر کفر، قال نو یې فرمایل من انصاري، څوک دی مدد کوونکی زما الله په دین د الله تعالی کې یا پتلو کې الله تعالی ته، الله تعالی طرف ته تلو کې په تاسو کې څوک چې دی نو زما مدد کوونکی دی. یوه مسله د دې نه دا معلومه شوه چې پیغمبران د اسبابو د لاندې که د چا نه مدد او تعاون غواړي نو دا جایز دی، او دا د پیغمبرۍ نه چې کوم دی نو بهر نه دی. او د دې دا مطلب نه دی چې دا د پیغمبر د شان نه خلاف دی. نبی علیه السلام مدینې منورې ته رالی او په مدینه منوره کې چې کوم یهود اوسېدل د هغو سره معاهده وکړه او دا یې ورته وویلې چې تاسو به زمونږ مدد کوئ، چې مدینې منورې باندې څوک حمله کوي نو په هغې کې به تاسو زمونږ سره تعاون کوئ. او دغه رنګې په مختلفو ځایونو کې نبی علیه السلام د اسبابو د لاندې خلکو ته دا ویلي دي چې تاسو زمونږ سره چې دی نو مدد وکړئ. نو ځکه عیسی علیه السلام دا مدد غوښتل دا د اسبابو د لاندې دا جایز دي. قال الحواریون، ویل هغه کسانو چې هغې خالص ملګري د حضرت عیسی نحن انصار الله، موږ مددګاران د الله تعالی یو، یعنی د الله تعالی د دین مددګاران یو. ځکه د الله تعالی مدد هغه د الله د دین مدد دی. ان تنصروا الله ینصرکم، که چېرته تاسو د الله تعالی مدد کوئ نو الله تعالی به چې دی نو ستاسو مدد وکړي. نو د الله تعالی مدد دا دی چې د هغه د دین سړی چې دی نو مدد وکړي. اوس دا حواریون څوک و؟ په دې کې د خلکو ډېر چې دی نو قولونه دي، ځکه د حواري معنا ده سپین روبه یا سپین مخه. نو
ځنې علما کرام معنا کوي لکه امام محمد طاهر رحم الله، هغه د دې معنا کوي شاهزادګان چې د کم بادشاهانو د هغو اولادو او هغو چې کله حقیقت وپېژندو د حضرت عیسی په خوله باندې، نو هغو په هغه باندې ایمان راوړ، نو دا د هغې چې کوم دی نو بچي و. دویمه وینا دا ده چې دا څنګه د نبی علیه صلات وسلام د ملګرو خصوصي نوم دی چې هغې ته صحابه ویلی کېږي، نو دغه رنګې د حضرت عیسی د ملګرو خصوصي نوم چې دی نو هغه حواریین دي، او دا حضرت عیسی علیه صلات وسلام خالص ملګري و چې په حضرت عیسی باندې ځان قربانولو. لکه تاسو صورت صف راواړوئ، په صورت الصف په هغې کې الله تعالی عامو مؤمنانو ته دا ویلي دي. صفحه نمبر 500 آیات نمبر دی 14: یا ایها الذین آمنوا كونوا انصار الله كما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله. اے ایمان والو، شئ تاسو انصار الله، مددګاران د دین د الله تعالی، کما قال عیسی ابن مریم، لکه څنګه چې ویلو حضرت عیسی للحواریین خپلو خالصو ملګرو ته، من انصاری الی الله، څوک دي مددګاران زما په دین د الله تعالی کې. قال الحواریون نحن انصار الله، هلته هم دا خبره کړې. الله تعالی فرمایي بیا خلکو چې کوم دی نو دوه ډلې شو، فآمنت طائفة من بني اسرائیل، ایمان راوړو یوې ډلې د بني اسرائیلو نه، وکفرت طائفه، او کفر وکړو بلې ډلې. فأیدنا الذین، دوه ډلې شو، الله تعالی وایي موږ مدد وکړو دغه کسانو، مضبوط هم کړل هغه کسانو چې ایمان یې راوړی، وعلى عدوهم، په دشمنانو د هغو باندې، فاصبحوا ظاهرین، نو شو هغې غالبه. نو د دې نه معلومه شوه چې دا د هغه خالص ملګري او د دې نور بیان به انشاءالله صورت مایدې په آخره کې راشي. او دا د حضرت عیسی هغه خالص ملګري چې حضرت عیسی علیه السلام نه مطالبه کړې وه چې ته الله تعالی ته دا عرض وکړه چې الله په موږ باندې د اسمان نه یو دسترخوان راولېږي. نو حضرت عیسی ورته وفرمایل ولې تاسو ایمان نه دی راوړی؟ هغه ویلې ولې نه؟ خو نریدو ان نأکل منها وتطمئن قلوبنا، چې د هغې نه څه خوراک وکړو او دغه رنګې زموږ زړونو کې اطمینان راشي. لکه څنګه چې حضرت ابراهیم علیه السلام دا فرمایلی چې کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. د دې دپاره هغه هم چې کوم دی نو مطالبه کړې وه. نحن انصار الله، منګه مددګاران د دین د الله تعالی یو. دې ملګرو حضرت عیسی ته ویل چې ته مه پریشانه کېږه، موږ به خامخا ستا چې کوم دی نو مدد کوو. آمنا بالله، منګه ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې. ښه ځینې خلک دلته دا وایي چې دا چې دی نو حواریین نه مراد دوبی نو، دوی به د خلکو کپړې انځري او دوی چې کوم دی نو پیشې په لحاظ سره دوبی نو. زیاتره علماو دا قول چې دی نو نه دی خوښ کړی، خو البته که چېرته دوبی نم شي نو بیا هم علما ذکر کوي چې یوه پیشه چې هغه جایزه او جایز کاری د مال د ګټلو دپاره، نو هغې کې چې دی نو څه قباحت نشته دی، هغه که بیا هر څه نو دې وجې نه که دی دوبی نم شي، خو په دغه دوبیتوب باندې د دیو مرتبه چې دی نو نه کمیږي، او د دیو مرتبه چې جوړه شوې هم ده، نو په دې وجه چې هغې په حضرت عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړه، دغه مرتبې بیا هم چې دی نو موجوده ده. او دی چې کوم دی نو د دې نه دا معلومیږي، علما کرام ذکر کوي چې اکثر غریبانانو چې کوم دی نو هغه د حق پرستو ملګرتیا کړې ده، او چې کوم مالدار او هغې د مال د تکبر د وجې نه د هغه حق مخه چې دی نو نیولې ده، او د دې وجې نه غریبانانو سره چې دی نو چونکې څه نه د مال وغیره، نو هغې وایي چې موږ به په خپل بدن باندې د دې دین نه چې دی نو دفاع کوو. نو دوی یې ویلي چې موږ به ستا مدد کوو خامخا. آمنا بالله، منګه ایمان راوړی په الله تعالی باندې، وشهد او ګواشت بأننا په دې خبره باندې چې یقینا منګه مسلمون مسلمانان یو. ټولو پیغمبرانو ته الله تعالی دین چې ورکړی دین د اسلام، شریعتونو کې بیا چې دی نو فرق و احکاماتو کې فرق، خو دین د اسلام ټولو پیغمبرانو له الله تعالی ورکړی. آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون، او دایم ګواه کو، حضرت عیسی هم ګواه کو او بیا دعا وکړه، ربنا ای رب زمونږه، آمنا منګه ایمان راوړی دی بما په هغه څه باندې انزلته چې تا رالیږلي دي، واتبعنا الرسول او تابعداري کړې ده منګه د پیغمبر، فاکتبنا نو ولیکه منګه ته
مع شاهدین سره د گواهی کوونکو نه. د هغه چا د ډلې نه مولیکه چې هغه ستا د توحید گواهی کوي او ستا په پیغمبر باندې چې دی نو ایمان راوړی. د دې خلکو دا وینا دا ډېر د زړه د سوخته وه او د زړه د درده وه ځکه چې هر طرف ته د حضرت عیسی دشمنانو او د دې ملګرو دشمنانو او د محاصره او په دې وخت کې حضرت عیسی د دې نه مطالبه وکړه نو دی په دغه وخت کې دا خبره وکړه فاکتبنا مع الشاهدین ومکروا ومکر الله. ومکروا او د خلکو چل جوړ کو د وجلو د عیسی علیه السلام ومکر الله او چل جوړ کو او تدبیر وکړو الله تعالی د بچ کولو د عیسی علیه السلام. والله الله تعالی خیر الماکرین ډیر غوره تدبیر کوونکی دی. الله تعالی د حضرت عیسی د بچ کولو تدبیر وکړو او دغه خلکو د وجلو لکه یهودو واقع چې موږ ویله هغوی پسې رال او اراده دا وه چې دا موږ اوس چې دی نو مړ کړو خو الله تعالی حفاظت وکړو ځکه الله تعالی فرمایي ومکر الله ما تدبیر وکړو اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی. یاد کا وخت کله چې وفرمایل الله تعالی یا عیسی ای عیسی انی یقینا زه چې ما متوفیکا وفات کوونکی متا لره پوره خستونکی متا لره ورافعک الی او پورته کوونکی متا لره خپل ځان ته ومطهرک من الذین کفروا او پاکونکی متا لره د الزام دغه کسانو نه چې کفر کړی دی وجاعل الذین اتبعوک او ګرځونکی هغه کسانو لره چې ستا تابعداري کړې ده فوق الذین کفروا د پاسه دغه کسانو چې کفر کړی دی الی یوم القیامت تر ورځ د قیامت. دا آیات دغه آیاتو نه دی چې په دې باندې ځینې خلکو خصوصا قادیانینو په دې خبره باندې دلیل نیولی دی چې حضرت عیسی علیه السلام هغه وفات شوی دی او دا یو واجبه مسله ده چې قرآن کریم کې الله تعالی واضحه بیان کړې ده خو بیا هم خلک د دې نه منکر دي چې حضرت عیسی علیه السلام هغې چې دی نو دا عقیده ساتي چې هغه وفات شوی دی. دې باندې موږ مختلف آیاتونه راړو خو دا نوجوانان نسل دی چې کم دی نو اکثر د جاوید غامدی نه متاثر دی. دا جاوید غامدی مکمل د حضرت عیسی علیه السلام د ژوند نه چې دی نو هغه منکر دی او هغه په دې باندې باقاعده دلیلونه پیش کوي او هغه قرآن کریم کې الله تعالی حضرت عیسی په باره کې دا ویلي دي چې زه تا مړ کومه متوفیک. خو الحمدلله چې داسې حق پرسته علما شته چې هغه په قرآن کریم باندې پوهیږي او هغوی د قرآن کریم مختلف آیاتونه راجمع کوي په دې خبره باندې چې حضرت عیسی علیه السلام وفات شوی نه دی او حضرت عیسی علیه السلام چې دی نو هغه ژوندی دی الله تعالی اسمان ته خیجولی. امام محمد طاهر رحم الله تعالی درس ما اوریدو هغه فرمای چې زه مردان ته لاړم هلته یوه کتابخانه وه کتابخانه کې ناستو هغه به ساده ګرځېدو عام د عامو خلکو په شان ته چې کله بیان له به تلو بیا به پټکۍ والو خو چې کله به چېرته کار پسې تلو نو بیا به عامه جامه کې تلو او هغه فرمایي چې زه لاړم کتابخانه کې ناستم یو څوک عالم هم هلته ناستو په دې کې دوه کسان چې دی نو هغه مکتبې ته کتابخانې ته رالل ښه چاق او ښه لباس نه برابر و کېناستل او هغه مولي صاحب ته ویل چې مولي صاحب تاسو قرآن کریم منئ ولا مولي صاحب ته ویل چې ولې نه منو نو ویل هغه ورته ویل چې تاسو قرآن کریم کې دا آیات ویل چې اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک چې الله تعالی حضرت عیسی ته دا فرمایلی چې زه تا مړ کومه او بیا تاسو ویل چې حضرت عیسی ژوندی دی. او دویمه خبره هغه دا وکړه مولي صاحب ته ویلې دا آیات یې ورته ویله پاڼه تاسو راواړوئ آیات نمبر دی دغه 46 ویکلم الناس فی المهد وکهلا ومن الصالحین. د حضرت عیسی په باره کې الله تعالی ذکر کوي چې دا حضرت عیسی به خبرې کوي د خلکو سره فی المهد په زانګو کې وکهلا په بوډاوالي کې. نو دا آیات ویلو تاسو یو چېرې د دې نه تاسو دلیل نیسئ چې حضرت عیسی علیه السلام هغه چې کوم دی نو هغه به بوډا کېږي او هغه به بیا وروستو راځي. حالانکه وایي په حدیث کې راځي چې هر یو پیغمبر د مخکني پیغمبر د عمر نه چې کوم دی نو د هغه عمر ډبلي
د مخکني پیغمبر د عمر نه د هغه عمر چې کوم دی نو ډبلي. نو هغه حدیث کې خدا راځي چې د پیغمبر د مخکني پیغمبر چې کوم عمر دی د دې موجوده پیغمبر چې کوم عمر دی دا به د تیر پیغمبر د عمر نه چې دی نو ډبلي. وې د دې نه دا معلومه شوه چې حضرت عیسی علیه السلام هغه بوډاتوب ته رسېدلی و، ځکه چې د نبی علیه السلام عمر 63 کاله شو. اوس به ستاسو حساب پته لګي دقیق شي چې د حضرت عیسی علیه السلام عمر بیا څو شو؟ 126 کاله شو. نو دینه خو معلومه شو چې حضرت عیسی علیه السلام بوډاتوب ته رسېدلی و او هغه مړ. تاسو د دې آیات نه څنګه دلیل پیش کوئ؟ ویل هغه کسانو امولي صاحب چې نو حیرانه شو چې زه اوس دله څه جواب ورکړم. ویل هغه کس ما ته ویلي کتابخانې والا زه پېژندومه ما ته ویل چې مولي صاحب جواب وکړه. ویل ما ویل چې څه جواب وکړم؟ ویل کسانو ویل چې د دې ملا جواب نشي کولی نو امي به څه جواب وکړي، ځکه شیخ صاحب خو به په ساده دغه کې به ګرځېدو. ویل هغه ته ما ویلې چې دا ته کوم حدیث وی دا په کوم ځای کې دی چې مخکنی پیغمبر چې دی نو هغه موجوده پیغمبر به د مخکني پیغمبر د عمر نه چې دی نو ډبلي. ویل هغه ویل چې دا موږ سره کتاب دی موږ بل کتاب راوړو. ویل هغه کتابخانه کې کتاب پروت ول، ما کتابخانې والا ته ویل چې طبقات د ابن سعد دا کتاب راواله. هغه کتاب راواخستو. ویل هغه کتاب کې ما هغه حدیث راواړو چې دا حدیث ته تاسو چې کوم وی کنه چې مخکنی موجوده پیغمبر به د تیر پیغمبر د عمر نه چې دی نو د عمر به ډبلي. ویل هغه خوشاله شوې، ما ته ویل چې آفرین تا خو زمونږ دپاره دلیل پیدا کړو. ویل هغه کسان نورم پریشانه شو چې دا یې رانه واړه. ویل بیا مې هغو ته وویلې چې تاسو په دې حدیث باندې دلیل نیسئ د ځان دپاره چې حضرت عیسی علیه السلام چې دی نو هغه وفات شوی دی، نو تاسو ته پته ده دا حدیث چې کوم دی نو دا صحیح دی او که صحیح نه دی. ویل هغه وویل چې حدیث خو صحیح دی. ویل ما ورته وویل چې ورګه حساب یې لګو. ویل حساب مې شروع کړو، ما ته وویل چې کوم مشهور پیغمبران دي هغه درته شماره. ویل څنګه؟ ما چې نبی علیه السلام عمر 63 کاله نو د حضرت عیسی علیه السلام عمر څو شو؟ 126 کاله شو. نو د حضرت عیسی نه مخکې بیا نږدې حضرت یحیی نو د هغه عمر څو شو؟ 252 شو. او د هغه نه بره چې کوم دی نو بیا حضرت زکریا او د هغه پلار نو د هغه عمر څونه شو؟ شمارې ما ته ورپته نه لګي 504 شو. نو دغه رنګې بیا د هغه نه مخکې چې دی نو حضرت شمویلو د حضرت شمویل عمر چې کوم دی نو هغه 1000 ته چې ورسېدو. زه داسې هزار حسابوي. اوس چې هغه 1000 ته ورسېدو د هغه نه مخکې چې کوم دی نو هغه د یوشع عمر چې دی نو هغه 2000 کاله شو. د هغه نه مخکې حضرت هارون هغه چې دی نو 4000 ته ورسېدو. حضرت موسی د هغه عمر 8000 ته ورسېدو. د هغه نه مخکې چې کوم دی نو حضرت د یوسف عمر چې دی نو هغه 16000 ته ورسېدو. د هغه نه مخکې حضرت یعقوب د هغه عمر 32000 ته ورسېدو. او د هغه نه مخکې حضرت اسماعیل د هغه چې دی نو 64000 ته ورسېدو. او د هغه نه مخکې حضرت اسحاق یا دا دواړه یو کې حساب کوي ابراهیم علیه السلام د هغه نه مخکې هغه چې دی نو 1 لاک ته ورسېدو. بیا به شیخ صاحب چې دی نو دا 1 لاک حساب وایي. زه اوس به دونه حساب د هغه نه مخکې چې دی نو مشهورو پیغمبرانو کې چې دی نو حضرت هود د هغه عمر 2 لکه شو. د حضرت صالح عمر چې کوم دی نو هغه 4 لکه شو. او د هغه نه مخکې چې دی نو بیا په غټو پیغمبرانو کې حضرت نوح د حضرت نوح عمر څو شو؟ 8 لکه شو. او بیا ویل قرآن کریم خو وایي چې تاسو وایئ چې د حضرت نوح عمر چې کوم دی نو هغه 8 لکه شو، لکه د دې حدیث ته معلومه شو. او د سورت عنکبوت آیات نمبر 14 الله تعالی ذکر کوي صفحه نمبر 359 ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما. او خامخا په تاقی سره مونږ لېږلی نوح علیه السلام الى قومه قوم داغه ته فلبث فيهم نو هغه وخت تیر کو پاغو کې پاتې شو پاغو کې 1000 سنه زر کاله. نو حضرت نوح چې کوم دی هغه زر کاله پاتې شو الا 50 عام مگر 50. نو څنګه چې دی نو دا حدیث صحیح شو؟ د قرآن د آیات سره ټکراو شو. دا تاسو اتله کوي
دې ته ویل کېږي علم. دې وجې نه شیخ صاحب به فرمایل چې ټاکئ علم دپاره د من عقل ضرورت او بیا مې ورته وویل چې دا خو د سند خبره وه، د دې حدیث د الفاظ دا شو، باقي پاتې شو دا سند چې کوم دی، دا سند دام چې کوم دی نو کمزوری دی، په دې کې پلانکې سړی دی، هغه چې نو دروغجن دی، هغه کذاب دی، دجال دروغ یې ویلي دي. ویل په دې کې خو هغې چې دی نو دغه شو، خاموشه شو. بیا د دې آیات نه مې ورته وویل ما چې راشه د دې آیات نه اوس چې دی نو تاسو دلیل نیسئ چې الله تعالی حضرت عیسی علیه السلام په باره کې دا فرمایلي چې زه تا چې دی نو وفات کوم. او هغو ته مې ویلې چې ګوره حضرت عیسی علیه السلام خواله یهود راغلي وو، یهود ویلې چې موږ تا وژنو، او الله تعالی وفرمایل چې دوی مکر وکړو او ما هم تدبیر وکړو. نو اوس تاسو ویوئ چې حضرت عیسی هغه په دغه وخت کې مړ دی او هغه یې وژلی دی. نو دلته د حضرت الله تعالی د یهودو مدد وکړو که د حضرت عیسی مدد یې وکړو؟ ځکه الله تعالی خو فرمایي چې هغو هم چل وکړو او ما د هغو په خلاف باندې تدبیر وچلو. نو هغه ویل چې موږ یې وژنو، نو الله تعالی هغو ته وویل چې تاسو یې مه وژنئ، زه یې وژنم. د دې خو داسې دا مثال شو چې یو کس تا کور ته راشي چې ما پلانکې سړی چې کوم دی نو راپسې دی او هغه مې وژني، ته هغه ته او هغه ستا نه پناه غواړي او تا هغه کس ته ووایې چې ورېږه زه له پناه در کومه، خو پناه په دې طریقه باندې چې هغه زه به دې پخپله مړ کړم. نو هغه وایي زه خو تښتم د دې نه چې هغه مې چې کوم دی نو مړ نه کړي او ته ما پخپله باندې وژنې. نو څنګه چې دی نو الله تعالی دا تدبیر بیا څنګه شو؟ د الله تدبیر غالبه شو که د یهودو تدبیر غالبه شو؟ په دې کې چې دی نو هغې خاموشه شو. بیا شیخ صاحب فرمایي چې شپې له زه یو ځای ته لاړم، هلته یو نواب و. هغه نواب ما ته ویلې چې مولوي صاحب دا خلک چې دی نو د قرآن کریم دا ترجمه ولې غلطه کوي؟ ما ته ویل چې څنګه یې غلطه کوي؟ و چې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې حضرت عیسی ما وفات کړی دی او دا مولان وایي چې هغه نه دی وفات شوی. ما چې کوم ځای کې دی؟ بل ما ته ویل چې په دغه کې راځي که نه چې درېیمه سپاره کې چې اني متوفیک او زما څه حافظ ناست ویل هغه ته ویل چې دا آیات ویل، هغه آیات ویلو. ویل بیا مې ورته وویل که چېرته د دې آیات د متوفي که معنا هغه مرګ شي نو ټول قادیانین چې کوم دی نو هغوی به حرامین شي او د هغو مال چې کوم دی نو په هغو باندې به حرام شي. ویل هغه ویل چې څنګه؟ ویل ما ورته ویل که چېرته دا معنا شي نو صورت انعام کې الله تعالی ذکر کوي وهو الذي يتوفاكم باللیل. صورت انعام دا آیت تاسو راوړئ 122 صفحه ده او آیت نمبر ده 60. وهو الذي يتوفاكم بالليل او دا الله تعالی هغه ذات دی يتوفاكم چې که دغه معنا واخلو د مرګ والا معنا يتوفاكم چې مړه کوي تاسو لره باللیل د شپې. نو چې د شپې دی مړه شو سار له بیرته چې دی نو راژوندي شو، نو دا قانون دی د اسلام چې کله یو سړی مړ شي نو د هغه د ښځې سره نکاح چې دی نو ماته شو او چې هغه مړ شو نو د هغه مال د هغه د ملکیت نه ووتو وارثانو ته لاړی. نو دی چې سار له راپاڅېدل نو دیو خو نکاح نه ده تازه کړې او زړه نکاح خو چې دی نو ماته شوې ده په دې باندې، ځکه چې مرګ رالی که نه د شپې خو مرګ رالی تاسو ته مرګ ویل. نو هغه نواب حیرانه شو، د هغه څه ویل د هغو ملا ناست ویل هغه ته ویل چې دا آیات قرآن کې شته دی؟ ویل هغه ویل چې ولې نشته؟ ویل چې تاسو موږ ته ولې نه دی ویلی؟ ویل هغه ویل چې ته دا پېژنې دا څوک دی؟ دا خو د دې زمانې مفسر دی، دا د قرآن کریم غټ عالم دی، زمونږ پوهه چېرته ده د پوهې ته رسېدی شي. نو په دې طریقې سره هغه نواب وویل چې یاره مولوي صاحب تا زما د ټول عمر چې کوم دی نو چې کوم شکونه او اشکالات او ټول دی ختم په دې یو لفظ باندې. بهرحال دغه غامیدي چې کوم دی نو هغه او دغه رنګې نور هم داسې خلک شته دی. غالبا سر سید احمد خان اوس چې غټه ګیره 75 روپو لوټ باندې اوس تصویر هم راغلی او د انګریز د لقب هم وله د سر چې دی نو انګریز ورکړی. دغه سړی هم د نورو خبرونو هم انکار کوي. په دې کتابونو کې یوه ډله لیکلې د نیچر والا، دا نیچر د انګریزۍ ټکی دی، فطرت ته ویلی کېږي. نو دغه سړي به هر څه چې کوم دی نو فطرت ته راوستل معجزه به یې ورته پیش کړله. نو ده به ویل چې معجزه خو چې کوم دی نو د یو شی هم د فطرت نه خلاف نشي کېدی. څنګه چې کوم دی نو ته په ګټه چې کوم دی نو په امسا باندې ووه د هغې نه بیا چې اوبه راوځه، دا د فطرت نه خلاف. نو دې کې به تاویلات کول. بس دا ویل موسی علیه السلام ته الله تعالی چې دا ویلي فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت،
وای د دې دا مطلب نه و چې حضرت موسی علیه السلام ګټه وواله او د هغې نه اوبه روانې شوې. د دې مطلب دا و چې فضرب لاړ شه چېرته دې غره ته او په غره کې چې کوم دی نو ګټې ولټوه راولټوه چېرته به چینی او هغه چې کوم دی نو د اوبو انتظام به وشي. دغه سړی چې کوم دی نو د حضرت عیسی علیه السلام د ژوند نه انکار کوي او دوی وایي یاره قرآن کریم کې په دې باندې دلیلونه نشته. قرآن کریم یو څو آیاتونه موږ ګورو چې څنګه په دې باندې دلیل شته دی او که نشته دی چې حضرت عیسی علیه السلام هغه ژوندی دی. یو آیات چې دی نو تاسو راواړوئ شپږمې سپارې سورة النساء صفحه نمبر 94 انتهایی واضح آیات دی. صفحه نمبر 94 آیت نمبر دی 157 158 وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. یهودو به چې کوم دی نو په دې خبره باندې فخر کو چې موږ حضرت عیسی وجلی دی. الله تعالی فرمایي ځینې نور کارونه و د دی چې د هغې د وجې نه موږ په دې باندې لعنت وکړو. په هغه کارونو کې یو کار او یوه خبره دا وه چې دوی به دا خبره کوله چې موږ حضرت عیسی وجلی دی. الله تعالی فرمایي وقولهم او په سبب د وینا د دی باندې انا قتلنا المسیح چې یقینا موږ وجلی دی حضرت مسیح عیسی ابن مریم چې عیسی زوی د مریم دی رسول الله چې پیغمبر د الله تعالی دی. پیغمبر د الله تعالی به ورته هغه هسې په مذاق کې ویلو منلو یې نه ځکه هغوی به دا وایي چې ده ته وګوره ځان ته پیغمبر وي. لکه نبی علیه صلات وسلام ته به کله کله دا ویل دغه آیات هم راواړوئ لکه 18مه سپاره ده او د نبی علیه السلام په باره کې به هم دغه 19مه سپاره سورة فرقان د نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې به هم د ګپ په طور باندې دا ویل. صفحه نمبر 328 او آیات نمبر 41 وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. وَإِذَا رَأَوْكَ او کله چې وینې دی تعالی را ان یتخذونک نو نه نیسي تعالی را الا هزوا مگر په ټوقه او دی وای اهذا الذي بعث الله رسولا. آیا دا هغه کس دی چې الله تعالی پیغمبر جوړ کړي پیغمبر یې را لېږلی نو دا به د ګپ په طور باندې ویلي. دغه رنګې دته هم حضرت عیسی ته هم د ګپ په طور باندې رسول الله ویل. الله تعالی فرمایي وما قتلوه نه دی وجلی دا حضرت عیسی وما صلبوه او نه ولا پانسی ورکړی دا ولكن شبه لهم لیکن اشتباه راوستلی شوی په دې باندې شک راوستلی شوی په دې باندې 157 د سورې دغه زوړ 94 صفحه ولكن شبه لهم لیکن شک راوستلی شوی په دې باندې نو ښکاره آیات دی. الله تعالی فرمایي وما قتلوه وما صلبوه نه وجلی دی او نه چې دی نو پانسی ورکړې ده خو دا شک پې څنګه راوستلی شوی نو هغه شک دا و چې حضرت عیسی علیه السلام په شکل باندې الله تعالی د هغو په ملګرو کې یو کس چې کوم دی چې کوم زیات د عیسی علیه السلام نه خلاف هغې هم شکل د ده جوړ کړو ځکه تدبیر وکړو الله تعالی که نه دقه تدبیر دی چې حضرت عیسی چې دی نو هلته د هغو نه پټ کړو او هغو په رنګه د حضرت عیسی په شکل باندې یو کس د هغو نه چې دی نو هغه هم شکل کړو نو دی چې کوم دی نو په شک کې شو ځکه الله تعالی فرمایي وان الذین اختلفوا فیه او یقینا هغه کسان چې هغه اختلاف کړی په ده کې لفی شک منه خامخا په شک کې دي منه د دې قتل د عیسی علیه السلام نه. څنګه په شک کې هغوی ویلې چې موږ کمرې ته راننوتي وو 15 کسانو او چې موږ راووتو نو 4 کسانو نو که چېرته دا وجلی شوی سړی دا حضرت عیسی نو زمونږ 15 ملګری څه شو او که چېرته دا وجلی شوی سړی زمونږ نو حضرت عیسی څه شو نو الله تعالی فرمایي په شک کې شو. ما لهم به من علم الا اتباع الظن نشته دی د دې دپاره په دې باندې څه پویه مګر تابعداري د ګمان. وما قتلوه یقینا او دی نه وجلی دا حضرت عیسی علیه السلام په یقین سره بل رفعه الله الیه بلکې پورته کړی د لره الله تعالی الیه خپل ځان ته. الله تعالی دا حضرت عیسی چې دی نو خپل ځان ته پورته کړی. وکان الله که څوک اوس د دې نه انکار کوي لکه دا نیچر او د فطرت والا ډله نو هغو ته جواب وکان الله دی الله تعالی عزیزا غالبا. که ته وایې چې دا نه کېږي په فطرت کې نه کېږي قانون د دنیا دا نه وایي الله تعالی فرمایي عزیز زه چې دی نو غالب یم حکیما حکمت والا ذات ما. څه مطلب که څوک دا اعتراض وکړي چې حضرت عیسی بره ولې بولې دا نور پیغمبران ولې چې کوم دی نو بره نه بوتلل
نو د هغې جواب دا دی چې الله تعالی فرمایي زه حکمت وایم، په دې کې مې چې دی نو حکمت. او دویم آیات وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به. ګوره د حضرت عیسی په شهادت باندې او په مرګ باندې یهودو چې کوم دی نو د یهودو په دې باندې فخر کو چې موږ وجلی دی، حالانکه وجلی خو نو. الله تعالی فرمایي نن که چېرته تاسو دا خبرې کوئ، تاسو وایئ چې موږ وجلی دی، خو سبا له به حضرت عیسی چې دی نو راځي او بیا د هغه په وخت کې چې څومره یهود دي هغې سببې چې کوم دی نو نور څه اختیار پاتې نه شي سوا د دې نه چې هغې حضرت عیسی ژوندی ویني قیامت ته نږدې، نو بیا به هغې ټول په هغه باندې ایمان راوړي، بیا به وایي چېره موږ خو دروغ ویل. ځکه الله تعالی فرمایي وان من اهل الكتاب او نشته دی هیڅ یو د کتاب والو نه الا مگر لیؤمنن به خامخا ضرور بالضرور ایمان به راوړي په ده باندې قبل موته مخکې د مرګ د ده نه. لیؤمنن به علما پې پوهېږي دلته د علام دپاره د تاکید دی او یؤمنن چې کوم دی نو دا فعل مضارع د مستقبل معنا ورکوي د راروانې زمانې، نو په راروان وخت کې به پې خامخا ایمان راوړي. و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا. د عامو پیغمبرانو په شان ته بیا به هغه په هغو باندې چې دی نو ګوای. دوه آیاتونه چې دی نو دا شو. دریم آیات چې دی وی حضرت عیسی علیه السلام وفات شوی دی د سورت مائده 115 صفحه ده او آیات نمبر دی 110. اوږد آیات دی خو زمونږ مقصدي ټکی 110 کې دی 115 صفحه باندې دی. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي آیات د منځ نه ویم. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ. او یاد کا هغه وخت حضرت عیسی علیه السلام ته به الله تعالی په قیامت کې وایي یاد کا هغه وخت کففتو چې کله ما بند کړل بني اسرائیل عنکستانه هغه بني اسرائیل استاد قتل چې دی نو اراده وکړه، الله تعالی فرمایي هغې ما چې دی نو بند کړ، ستانه مې منع کړل، تا ته مې چې دی نو پرې نه ښودل، لکه هلته یې ویلي ومکرو ومکر الله. او دغه رنګې بل آیات 15مه سپاره سورت زخرف 15مه سپاره صفحه نمبر 445 صفحه نمبر 445 آیات نمبر دی 62. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ. مخکې د حضرت عیسی علیه السلام بیان وشو، اوس الله تعالی فرمایي چې پیغمبر ته د خلکو ته ویوه وَإِنَّهُ او یقینا دا حضرت عیسی لعلم خامخا علامت دی للساعة د قیامت. حضرت عیسی د قیامت علامت دی او چې حضرت عیسی راغلی نو مطلب دا دی چې قیامت هغه رانږدې شوی دی. بل آیات اخرنی په دې باندې راړو د سورت نساء آیات د مخکې چې کومه پاڼه موږ راړولې وه هغې ته نږدې صفحه نمبر 96 او آیات نمبر د 172. خو دا آیات هم په دې باندې پوه کېدلو دپاره د عربۍ چې کوم ګرایمر دی او قوانین دي چې په هغې باندې څوک پوهېږي نو هغه په دې آیات پوهېږي. زه ته وضاحت کوم. لن یستنکف المسیح هیڅ چرې به بد ونه ګڼي المسیح حضرت عیسی ان یکونه دا خبره چې شي عبدا لله بنده د الله تعالی. لن یستنکف علما کرام پې پوهېږي دا لام نون چې کله په فعل مضارع باندې راځي نو د دې مطلب دا دی چې په آینده کې اوس نه په آینده کې به حضرت عیسی چې کوم دی نو دا خبره بده ونه ګڼي. نو که چېرته حضرت عیسی علیه السلام وفات شوی نو بیا د دې څه مطلب شو چې په آینده کې به حضرت عیسی چې دی نو دا بده ونه ګڼي. خو حضرت عیسی ژوندی دی او حدیث کې راځي بخاري شریف کې روایت دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي لیوشکن ان ینزل فیکم عیسی ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیه. خامخا ضرور به ضرور هغه وخت چې دی نو نږدې دی چې حضرت عیسی به د آسمان نه چې دی نو راشي او هغه به بیا انصاف کوي، بادشاه به او هغه به چې دی نو خنزیر به قتل کی او دغه رنګې صلیب د عیسایانو هغه به چې دی نو مات کی او د هغې سره سره چې کوم دی نو هغه به جزیه او ټکس چې کوم دی د مسلمانانو د طرف نه چې په کافرو باندې لګي هغه به ختم شي. مطلب یا به اسلام راوړي ایمان به راوړي او یا به جهاد د مسلمانانو توري ته مخې ته چې دی نو تیارېږي یعنی جنگ ته به تیارېږي. درېیمه خبره چې هغه د جزیې او د ټکس ده چې اوس هغه موجوده ده خو آینده کې به بیا حضرت عیسی چې دی نو هغې له منسوخ کوي.
او بیا به حضرت عیسی چې دی نو راځي. نو ځکه الله تعالی فرمایي ومکروا ومکر الله، او دی چل وکړو او چل وکړو، تدبیر وکړو الله تعالی. نو د الله تعالی تدبیر دا همیشه الله تعالی تدبیر کړی دی. اوس ګورو چې الله کوم ځای کې تدبیر کړی دی، آیا هلته هغه پیغمبر چې دی نو هغه وجلی شوی دی او که نه دی وجلی شوی. امام محمد طاهر رحمه الله تعالی ذکر کوي چې زه مدرسه کې وم، یو طالب و هغه رالی جړلی، ویل ما دې تپوس وکړو چې ولې؟ ویل ما ته ویل چې زه درس له راتلومه، روژې درس او په لاره کې کسانو ونیومه. ویل ما ته ویل چې چېرته ځې؟ ویل ما ته ویل چې زه ځم رستم ته درس. ویل ما ته ویل چې رښتیا ویوه او ګلنه وژنو دي. ویل ما ته ویل چې پنجپیر ته ځم هلته درس دی، قرآن دوره ده. ویل بیا ما ته ویل چې زه صحیح ده 6 روپۍ لاله راکړې کرایي، او ما ته ویل چې شیخ صاحب ته زمونږ سلام ویوه، او هغه ته ویوه چې ستا په سر باندې ستاسو په کلي کې چې کوم دی نو موږ 3 شپې کړي. اوله شپه چې دی نو موږ بره په غره کې په غار کې کړې وه، دویمه شپه موږ په هدیره کې وکړه، او ماسوتن کې به تا چې کوم دی نو قرآن کریم درس کوو، سورت ملک دی ویلو. چې کله موږ د شپې هغه درس واورېدو نو په 3مه شپه زمونږ چې دی نو په یو بل 2 ملګري د یو بل څه چې دی نو اختلاف رالی. یو ویل چې دی نو موږ پیسې اخیستې دي وژنوي، او هغه بل ویل چې نه که تاسو دا وژنئ زه تاسو وژنم. نو په خپلو کې اختلاف رالی، او موږ هغه ستا د دغه نه چې دی نو هغه ستا قتل هم چې دی نو پرېښودو، خو ستا په سر باندې چې موږ له کومې پیسې راکړې وي پیسې موږ واپس کړي چې موږ یې نه شو وژلی، او دغه پیسې اوس چې دی نو بل چاله ورکړي دي. نو شیخ صاحب ته ویل چې احتیاط کوه. ویل طالب رالی جړلی، ویل ما ته ویل چې دغه شانته خبره ده. ویل ما ته ویل چې دا اوس ته چا بچ کومه چې دا مخکې دا سازش یې کړی و. ویل هغه ویل چې الله تعالی ته یې بچ کړي. ما چې هغه الله تعالی ژوندی دی، آینده کې به مې چې دی نو د دې نورو نه به مې بچ کوي. به هر حال 18 حملې په هغو باندې شوي د دې توحید په بیان کې. دا چې امام جوړېږي داسې هسې نه جوړېږي، دومره چې کوم دی نو د هغو قربانۍ ومکروا ومکر الله. اوس چې دی نو سورت نمل کې دغه رنګې د الله تعالی د تدبیر چې دی نو تذکره شوې ده. صفحه نمبر 344 او آیات نمبر دی 50 هم دغسې آیات دی. آیات نمبر 49 نوی قالو ویل هغه خلکو تقاسموا بالله قسمونه وکئ تاسو په نوم د الله تعالی لنبیتنه چې خامخا موږ به د شپې حمله وکړو په د باندې شبخون مارنګې د شپې به پې حمله وکړو او دا به م قتل کو و اهله او د اهل و عیال به م قتل کو. حضرت صالح یادو ثم لنقولن لولیه بیا خامخا وبویو موږ ولی داغه ته مشر داغه ته ما شهدنا مهلک اهله موږ نیو حاضر شوي هلاکت د اهل د دته و انا لصادقون او یقینا موږ خامخا رښتیني یو. ومکروا مکرا او دی چل وکو یو چل، ومکرنا او موږ تدبیر وکو مکرن د حضرت صالح د بچ کولو وهم لا یشعرون او دی نه پوهېدل. الله تعالی فرمایي فانظر کیف کان عاقبة مکرهم، وګوره د هغو د مکر انجام څه شو. انا دمرناهم چې یقینا موږ تباه کړل هغې لره، وقومهم او قوم د هغې اجمعین ټول، فتلک بیوتهم نو دغه کورونه د هغو دي خاویة بما ظلمو چې هغه نسکور را پرېوتلي دي په سبب د ظلمونو د هغو. دغه رنګې دا آیتونه ډیر دي، خو به هر حال مشت نمونه خروار دا ته موږ ذکر کړو. اذ قال الله یا عیسی انی متوفیکا، اعتراض بیم چې دی نو د قادیانینو په ځای باندې دی. قادیانین د حضرت عیسی علیه السلام په دې مرګ پسې ولې نښتي دي؟ د هغې بنیادي وجه دا ده چې قادیانین هغوی وایي چې الله تعالی د حضرت عیسی علیه السلام سره دا وعده کړې وه چې ستا مثل به چې کوم دی نو قیامت ته نږدې رالیږو. ګوره دلته یې 2 دوکې وکړي. دوکې دا وکړه، یوه دوکې دا وکړه چې حضرت عیسی علیه السلام هغه چې د هغه سره الله تعالی لوز کړی و، هغه لوز یې د هغه مثل له ثابت کړو چې دا لوز د هغه څه نه و شوی، د هغه مثل څه چې دی نو شوی و. دویمه دوکې دا وکړه چې حضرت عیسی علیه السلام د مثل څه دا لوز او وعده الله تعالی کړې وه، نو بیا حضرت عیسی علیه السلام مړ. د دې وجې نه چې اوس هم تاسو د قادیانینو څخه خبرې اترې کوئ نو هغوی به تاسو ته اول دا وایي چې د حضرت عیسی د مرګ په باره کې چې نو بس تاسو خبرې کوي چې ګوره حضرت عیسی علیه السلام مړ دی. نو ښه چې حضرت عیسی علیه السلام مړ شو نو بیا به وایي چې ګوره الله خدا فرمایلی و چې ستا مثل به زه قیامت ته نږدې رالیږم. بس د هغه مثل چې دی نو غلام احمد دغه چې دی نو رالی او موږ په هغه باندې ایمان.
دغه ځای کې چې کوم دی نو دوکه وکړه. او بیا د هغه چې کوم خرافات دي هغه خو بیخي د بیانولو نه دي، په عام مجلسونو کې هغه د بیان قابل هم نه دي چې هغه کومې ګډې وډې ویلې دي. به هر حال د دې آیت نه هغه دلیل نیسي. وای الله تعالی حضرت عیسی ته دا فرمایلی چې زه وفات کوونکی متاله ټیک د نورو خلکو نه وي وجلې، نو الله تعالی ته دا فرمایلی چې زه دې څه کومه، زه به دې وفات کومه. د هغې جواب دا دی آسان عام خلک په دې باندې پوهېږي، علما پې پوهېږي په اسانۍ سره. متوفی که صیغه چې دی نو دا د فعل مضارع ده، د اسم فاعل، او اسم فاعل چې کوم دی دا د فعل مضارع سره مشابه. د فعل مضارع سره څنګه مشابه؟ په فعل مضارع کې دوه زمانې، یوه موجوده زمانه یوه آینده زمانه. نو په فعل اسم فاعل کې دوه زمانې، موجوده زمانه او آینده زمانه. نو دلته چې الله تعالی حضرت عیسی ته دا فرمایلی انی متوفیکا، نو د دې دا مطلب خو نه دی چې ته ما مړ کړلی او یا دې اوس چې دی نو وژنم، بلکې د نورو آیتونو نه چې مخکې موږ راړولي بل رفعه الله الیه، او د هغې څخه جوخ آیت چې الله تعالی فرمایي اهل کتاب به د هغه د مرګ نه مخکې په هغه باندې چې کوم دی نو ایمان راوړي. د دغه ټولو آیتونو نه دا معلومه شوه چې لوز د مرګ دا خو د هر چا څه شوی دی، خو د حضرت عیسی علیه السلام مرګ هغه چې کوم دی نو نه دی شوی. کل نفس ذائقة الموت والا چې کوم لوز د حضرت عیسی علیه السلام څه شوی چې ته به هم دغه پیاله د مرګ چې دی نو څکي، دا له هغه نه ده څکلې. الله تعالی روغ چې کوم دی نو هغه آسمان ته چې دی نو پورته کړی دی. دلته ګوره ځینې خلک په خبره نه پوهېږي، نو هغې دلته خطا کېږي چې ګوره حضرت عیسی علیه السلام هم آسمان کې دی او حضرت موسی هم په آسمان کې. ولې معراج په موقع کې نبی علیه السلام د حضرت موسی علیه السلام سره چې دی نو ملاقات کړی وکړ. نو ګوره په دې باندې ځان پوه کوي، حضرت موسی په آسمان کې وو په جسد مثالي سره، او حضرت عیسی په آسمان کې دی په حقیقي بدن سره. چې کوم بدن په دنیا کې د حضرت عیسی هغه بدن الله تعالی چې دی نو پورته خېجولی، او د حضرت موسی علیه السلام چې کوم جسد مثالي دی او د هغه روح الله تعالی هغه جسد ته چې دی نو داخل دغه په آسمان کې و، دغه په آسمان کې و. باقي د هغو خپل بدن چې دی نو په خپل قبر کې دی، چې په هر ځای کې د هغو قبر دی، حقیقي بدن د هغو په خپل قبر کې دی. او حدیث مبارک کې راځي چې الله تعالی په ځمکه دا حرام کړي دي ان تأکل اجساد الانبیاء، چې د پیغمبرانو روح بدنونه چې دی نو هغه وخوري. نو د هغه بدن حقیقي چې دی نو هغه په خپل قبر کې چې کوم دی نو پروت دی. او باقي چې کوم نبی علیه السلام په مسجد اقصی کې د پیغمبرانو امامتي کړې وه، نو دغه امامتي د هغه مثالي بدنونه وه چې د الله تعالی د هغو روحونه هغه مثالي د هغې مثل بدنونو له چې دی نو هغې ته واپس کړل، او نبی علیه السلام د هغو چې دی نو امامتي وکړه. دا مطلب نه دی چې دلته حضرت موسی چې دی نو په مسجد اقصی کې و، نبی علیه السلام پسې چې دی نو مونځ وکړو او هلته به چې دی نو آسمان ته هم ختلی و. نه، دلته چې کوم دی نو د هغو خپل بدن هغه په دنیا کې دی، هغه چې دی نو نه دی راغلی، دا خو مثالي بدن و. دغه رنګې په آسمان کې چې دی نو مثالي بدن دی، او د حضرت عیسی علیه السلام چې کوم بدن دی په آسمان کې نو هغه حقیقي دی. خو د دې دنیا چې کوم لوازمات دي او کوم ضرورتونه دي، هغه ضرورتونه الله تعالی د هغه ختم کړي دي، د هغه عمر په هغه ځای باندې ولاړ دی. خو د هغه چې کوم دی نو بدن د هغه چې دی نو هغسې محفوظ دی په آسمان کې، مرګ پې لا نه دی راغلی، ژوندی دی. اوس د دې آیت مطلب دا توفا یا توفا دا لفظ چې کوم دی نو په دې باندې ځان پوه کړي. د دې مطلب دی پوره یو شی اخیستل، یو شی چې دی نو پوره اخیستل. لکه وروستو چې دی نو آیات کې راځي، دغه 57 نمبر آیات، واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم، چا چې ایمان راوړی او عمل یې کړی دی نیک، الله تعالی فرمایي زه به هغو له چې دی نو پوره اجر ورکړم. پوره د واو فا حمزه یا د واو فا یا چې وفاداري ورته ویل کېږي، په دې کې معنا د پوروالي ده، معنا د پوروالي ده. یو صحابي دی د مدینې منورې، خو هغه صحابي دی چې هغه په بانډو کې اوسېدو، او د بانډو چې کومه ژبه ده هغه په هغې کې چې کوم دی نو فرق نه، هغه خالصه ژبه. هغه په جنګ احد کې د یو کس خبرې کولی او هغه ته ویلې چې اتوفا تمرک بخیبره، ستانه به زه چې کوم دی نو ټولې کجورې په خیبر کې اخلم. اتوفا تمرک، د دې دا مطلب نه دی چې زه به په کجورو باندې مړ کېږم، نه، اتوفا تمرک، زه به پوره چې کوم دی نو
کجوري هغه ستانه وصولومه. لکه په عربی کې دا موي استوفیت الدین، ما د یو کس نه پوره چې دینو قرض وصول کو. اوس دلته راشه په دې کې د دې معنی مطلب څه دی؟ مطلب د دې دا دی چې یو د انسان بدن دی، یو د انسان روح دی. په عام انسانانو باندې چې کله مرګ راځي نو داغو الله تعالی چې دینو صرف روح اخلي، او د حضرت عیسی علیه السلام نه الله تعالی روح سره د بدن نه چې کوم دینو هغه واخستو او پورته چې کوم دینو ویو. ځکه الله تعالی فرمایي اذ قال الله، یاد کا وخت کله چې و فرمایل الله تعالی یا عیسی، اے عیسی انی متوفیکا، یقینا ز پورا اخستون کې متعالرا. څه مطلب پورا اخستون کې؟ نو دا رستو ورافعک د دې وضاحت شو، ورافعک الیا، او مطلب دا دی چې زه پورته کوون کې متعالرا الی خپل ځان ته، ومطهرک من الذین، او پاکون کې متعالرا دا کسانو نه کفرو چې کفر یې کړو، هغه پتا الزام لګولیو چې دا نعوذ بالله د زنا نه پیدا دی. وجاعل الذین نتبعوک، او ګرځون کې ما کسانو لرا چې ستا تابعداري کړې ده، فوق الذین کفروا، د پاسه دا کسانو چې هغه کفر کړی دی، الی یوم القیامت، د قیامت د ورځې پورې. ثم الی مرجعکم، بیا به خاص ما ته واپسی ستاسو، فاحکم بینکم، نو زه به فیصله وکم په منځ تاسو کې، فیما په هغه کې کنتم فیه تختلفون، چې وایي تاسو چې په هغې کې اختلاف کوو. فاما الذین، پس هر چا کسان دي کفرو چې کفر یې کړی، فاعذبهم عذابا شدیدا، پس سزا به ورکم هغو ته سزا سخته، فی الدنیا په دنیا کې، والآخرت، او په آخرت کې، وما لهم من ناصرین، وما لهم، او نه به د هغو دپاره من ناصرین څوک مددګاران. واما الذین آمنوا، هر چا کسان دي چې ایمان یې راوړی، وعملوا الصالحات، او عملونه کړي دي نیک، فیوفیهم اجورهم، پس پوره بدلی به ورکړي دوی ته، پس پوره به ورکړي دوی ته اجورهم بدلی د دوی. والله، الله تعالی لا یحب الظالمین، مینه نه کوي د ظالمانو سره. ذالک، دا نتلوه لولو منګه دا علیک پتا باندې، من الآیات، د آیاتونو نه، والذکر الحکیم، او دا نصیحت نه چې هغه د حکمت نه ډک دی. ان مثل عیسی عند الله، دی آیات کې تشبیه ورکوي د حضرت عیسی د حضرت آدم سره. د نجران وفد والو دا ویل چې حضرت عیسی خدای دی، ولی ځکه چې هغه بغیر د پلار نه پیدا دی. نو الله تعالی فرمایي چې دا خو لادونه ناشنا نه ده. تشبیه الغریب بالاغرب، د دې نه زیات ناشنا خبره چې کوم دینو دا ده چې حضرت آدم ته وګوره بغیر د مور او پلار نه پیدا دی. نو که چرته صرف د بغیر د پلار نه پیدا کېدل هغه سبب د خدای توبی، نو بیا خو پکار ده چې تاسو حضرت آدم تم خدای ووي، ځکه چې هغه خو بغیر د پلار او مور دواړو نه چې دینو پیدا دی. ان مثل عیسی، یقینا مثال د حضرت عیسی پنځ د الله تعالی باندې، عند الله، پنځ د الله تعالی، کمثل آدم، په شان ته د آدم دی، خلقه چې پیدا کړی واغه، من تراب، د خاورینه، ثم قال له، بیا او فرمایل هغه ته کن شا فیکون، هغه شو، الحق من ربک، حق ثابت دی د طرف د ربستانه، چې حضرت عیسی د الله بنده دی او هغه خدای نه دی. فلا تکونن، نو مکیږه ته پیغمبره، من الممترین، دا هغه چانه چې هغې شک کوونکي دي. فلما احس عیسی، پس هر کله چې محسوس کړ عیسی علیه السلام منهم د دې خلکو نه الکفر کفر، قال، نو فرمایل من انصاری الی الله، څوک دي مددګاران زما په دین د الله تعالی کې یا پتلو کې الله تعالی ته. قال الحواریون، ویل هغه خاص ملګرو د عیسی علیه السلام، نحن انصار الله، منګه مددګاران د دین د الله تعالی یو، آمنا بالله، ایمان راوړی دی موږ په الله تعالی باندې، وشهد، او ته گواشه، بأن، په دې خبره چې یقینا منګه مسلمان یو، غاړه ایښودونکي. ربنا، ای رب زمونږه، آمنا، منګه ایمان راوړی دی، بما په هغه څه باندې انزلته چې تا رالیږلي دي، واتبعنا، او تابعداري کړې ده منګه، الرسول، د پیغمبر، فاکتبنا، نو ولیکه منګه، مع الشاهدین، سره د ګواهي کوونکو نه، ومکروا، او د خلکو چل جوړ کړو د وجلو د عیسی علیه السلام، ومکر الله، او تدبیر وکړو الله تعالی د بچ کولو دغه، والله، الله تعالی خیر الماکرین، بهترین تدبیر کوونکی دی. اذ قال الله، یاد کا وخت کله چې فرمایل الله تعالی، یا عیسی، ای عیسی، انی متوفیک، یقینا ز پورا اخستون کې متعال را، ورافعک، یعنی پورته کون کې متعال را، الی خپل ځان ته، ومطهرک، او پاکون کې متعال را، من الذین، دا کسانو نه کفرو چې کفر کړي، وجاعل الذین، او ګرځون کې ما کسانو لرا، اتبعوک، چې ستا تابعداري کړي ده، فوق الذین، د پاسه دا کسانو کفرو چې کفر کړي، الی یوم القیامت، تر ورځ د قیامت. ثم الی مرجعکم، بیا خاص ما ته واپس ستاسو ده، فاحکم بینکم، پس فیصله به وکم زه په منځ تاسو کې، فیما په هغه څه کې کنتم چې وایي تاسو، فیه په هغې کې
تختلفون چې اختلاف بم کو. فاما الذين پس هر چا کسان دي کفرو چې کفر یې کړی فاعذبهم پس سزا به ورکم زاغو ته عذابا شدیدا سزا سخته فی الدنیا په دنیا کې ولا آخرت او په آخرت کې وما لهم او نه به د دیو دپاره من ناصرین څوک مددګاران. واما الذين هر چا کسان دي آمنو چې ایمان یې راوړی وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي په طریقه د نبی علیه الصلاة والسلام فیوفیهم پس پوره به ورکړي دی ته الله تعالی اجورهم بدلې د دی والله الله تعالی لا يحب الظالمین مینه نه کوي د ظالمانو سره. ذلك دا نتلوه لولو منګه دا علیک پتا باندې من الآیات د آیتونو والذکر الحکیم او د نصیحت هغه نصیحتنا الحکیم چې د حکمت نه ډک دی. ان مثل عیسی یقینا مثال د عیسی علیه السلام عند الله پنځ الله تعالی کمثل آدم په شان د آدم دی علیه السلام خلقه چې پیدا کړی وغه من تراب د خاورینه ثم قال له بیا فرمایله هغه ته کن شا فیکون هغه موجود شو. الحق حق ثابت دی من ربک له طرف د ربستانه فلا تكن نمکیګته من الممترین د شک کوونکو نه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا الله زموږ صغیره کبیره ګناهونه معاف کړي. یا الله د قرآن کریم دا درس قبول او منظور کړي. دې کې کمې غلطۍ نه کېږي. یا الله د هغې د اصلاح توفیق راکړي. یا الله څومره کسان بیماران دي هسپتالونو کې دي یا الله هغو ټولو ته صحت کامله عاجله ورکړي. زموږ د کلي یو دوو کسانو اکسیډنټ کړی دی هغو ته دعا وکړي چې الله یې شفای کامله عاجله ورکړي. نور څومره کسان وفات شوي یا الله د هغو مغفرت نصیب کړي. یا الله زموږ په دې کورونو کې خیر او برکت واچوي. یا الله قرآن کریم دا رڼا زموږ په دې کورونو کې راولي. په دې باندې د عمل توفیق راکړي. دا زموږ د قبر او د حشر د آخرت ملګری جوړ کړي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم. Imam